طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. سورة الصافات ترتیب عثمانی و دشتم نمبر سورت تے، ترتیب نزولی چیدش پک 50 نمبر سورت تے، نازل دے رست دے سورت انعامنا، کلمات دے سورت چیدی 865 دی، حروف دے سورت چیدی 3029 دی. بسم الله الرحمن الرحیم. والصافات صفا، مختلف توجیحات اول نمبر. والصافات قسم می دی پاغا مجاہدینو باندې چې صفونه تړي د جهاد په میدان کې، صفن په صف تړلو سره. فزاجرات پس بیا می دی قسم می پاغا مجاہدینو باندې چې شړون کې د اسونو دی د جنگ په میدان کې زجرن په شړلو سره. فتالیات پس بیا می دی قسم می پاغا مجاہدینو باندې چې لستون کې د تکبیرونو دی د جنگ په میدان کې الله اکبر ویا، ذکرن پلسترو سره د الله اکبر ناله لګیا. دا مجاهدینو باندې مې د قسم وی الله ویا. جواب قسم څه شه ده؟ ان الهکم یقینا اله استاسو چې ده لواحد خامخا یو ده. دیم بعض علما وایي چې مراد تینا مؤمنان دي. والصافات قسم می دی پاغا مومنانو باندې چې تړون کې د صفونو دی په مساجدو کې، صفن په صفونو سره. فزاجرات بیا می دی قسم می پاغا مومنانو باندې چې شړون کې د ګناهونو دی د نفسونو خپلونه زجرن په شړلو سره. فتالیات پس بیا می دی قسم می پاغا مومنانو باندې چې لستون کې د قران کریم دی ذکرن په لستلو سره. درم بعض علماء وی چې مراد تینا علماء دي. والصافات قسم می دی پا علماء باندې چاگی صف تلون کی دی پا منزنو کی صفن پا صفنو سرام. فزاجرات پس بیا می دی قسم می پا علماء باندې چې شړون کی دخل کولو دی ندن رواونا زجرن پا زجر سرائنی پا نصیحتونو سرام. فتالیات بیا می دی قسم می پا علماء باندې چې لستون کې د قران کریم دی په عوامو باندې ذکرن پلستلو سره. سلورم بعض علماء وی مراد تینا مارغان دی. والصافات قسم می دی الله وی پاغا مرغانو باندې چې صف تړون کې دی په هوا کې، صفن په صف جوړولو سره. فزاجرات پس بیا می دی قسم می پاغا مارغانو باندې چې شړون کې دی د ځانونو خپلونه آفات ولرا زجرن په شړلو سره. فتالیات پس بیا می دی قسم می پاغا مرغانو باندې چې لستون کې د تسبیحاتو دی ذکرن په لستلو سره. پنځم نمبر پدې باندې جمهور علما دي چې مراد تینا فرشتگان دي. والصافات قسم می دی په فرشتو باندې پا فرشتو باندې چې صفونه تړون کړي په اسمان کې صفن په صفونو سره په شان د مؤمنانو. فزاجرات پس بیا می دی قسم می پا فرشتو باندې چې شړون کې د ورځو دی زینو خپلو تا زجرن په شړلو سره، یا شړون کې د شیطانانو دی د اسمان نه په شړلو سره. فتالیات پس بیا می دی قسم می پا فرشتو باندې چې لستون کې د وحی دی انبیاء ته ذکرن په لستلو سره چې وحی انبیاء ته راوړي په دغه فرشتو می دی قسم می الله وی. جواب قسم څه شه دی؟ ان الهکم یقینا اله استاسو چې الله استاسو چې دی لواحد خامخا یو دی. درې تاکیدات په قسم سره راغلل او یو تاکید په ان سره راغی، پنځم تاکید په لام تاکیدی سره لواحد راغی. دا ولی دغه کافرانو مشرکانو دومره په کلکه انکار کړو، نو دغه سي
پنځه تاکیدات راغلي چې الہ ستاسو یو دی. ان الهکم یقین الله ستاسو چې دی لواحد خامخا یو دی. دا واحد ذات چې دی رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض د زمکو رب دی وما بینهما چې په منځ د دې کې دی ورب المشارق هو رب المشارق دی رب د مشارق دی او د مغربونو هم رب دی. یو ذکر ک مراد تنبل هم دی. دلته مشارق جمع ولې راغه 380 مشرقونه دی او 380 مغربونه دی. هر ورځ د پاره بیل بیل مغرب او بیل بیل مشرق دی. نو دا جمع ذکر راغله په دې اصطلاح باندې روزانه چې چیرته نور ډوبېږي بل ورځ لږ فاصله کې وي. نو هر ورځ د پاره بیل بیل مشرق دی. نو رب المشارق هو رب المشارق دا واحد ذات چې دا رب د مشارق او د مشرقون رب دی. ان یقینا مزین السما خستکړه اسمان لرا دنیوي اسمان لرا اسماء دنیا دنیوي اسمان لرا بزینتن پخایس سرا اغه زینت څه شه د الکواکب چې ستوري دي په ستورو سره مو د اسمان الله وي خستکړه. وحفظا معنا حفظناه حفظا ساتل موږ د اسمان لرا په ساتلو سره د سشینا من کل شیطان د هر شیطان مارد د سرکشنا. لا يسمعون الکی دې لپاره چې غوږونه کېنږدي الى الملأ الاعلى معنا الى كلام الملأ الاعلى کلام خبرو دغه ډلې اوچتې لره چې ملائک دي حفظه دي داغي خبرو ته غوږ کېنږدي. ويقذفون يرمون واشتلکیږي دا شیطانان من کل جانب د هر اړخنا کوم اړخنا چې پورته کیږي دا شیطانان نو واشتلکیږي د ستورونه چې کوم لمبر اخیږي دا په شیطان باندې گزاروي په دغه وخت کې الله اکبر ویل سنت ده. دحورا ولی واشتلکیږي دا شیطانان دحورا من للدحور د پاره د شړلو د دي د اسمان نه چې غوږ کې نه دي د فرشتو خبر وتا. ولهم دي شیطانانو د پر عذاب دی واصب من دائم همیشه قیامت پر عذاب د جهنم او په دنیا کې پستورو باندې وشتل کیږي. مقاتل سے وې دائم عذاب تر اولنې شپې پورې چې اسرافیل علی السلام اول شپې تر دې وخت پورې په دې باندې دا عذاب دی. الا مگر چې غوږ کې نه دی ویا الى الملأ الاعلى چاته هغه فرشتو ته اوچتی ډلې لرا اوچتو مرتبه والا فرشتي چي دي یا حفظ ملائک چي دي. الا مگر من هغه سو خطف الخطفه چې غټو کې په غټه کولو سره یعنی جلته سره غوږ کې ټونګو وهي. فاتبعه پس د پسې شي دی شیطان پسې شهاب لمبا یو لمبا ور پسې شي ثاقب من پړقیدون کې تاسو بکتلی ویم. رب کریم فرمای فاستفتهم ایسلهم پس تپوسو کا د اهل مکه ونه د مشرکانو نه تپوسو کا اهم اشد ایدی اشد سختی خلقا د جهت د پیدایشنا ام من خلقنا یا کناغه مخلوقات چې پیدا کړي مونږ غړ غړ مخلوقات چې اسمان دې زمکې دي وغیرہ دا غرونه دي چې دا مونږ پیدا کړي دا سخت دي کدي دا یو زجر دی دیتا چې تاسو قیامت نه منئ بعث بعد الموت نه منئ چې مرګ نه بعد ژوند کېدل نشته پوسو کده دینه چې دا دومره غټ غټ اسمانونه غرونه د ما پیدا کړی دي تاسو څه شي داغه په مقابله کې چې مرشي بیا واپس ژوند کولای شم تاسو. یا شد خلقن دی مضبوط دی خلقن د جهت د پیدایش نه ام من خلقنا یا غ چې مون پیدا کړو دینه مخکې کوم امت پیدا کړو عادیان شو سمودیان مضبوط خلقو اغي تو ګورا اغي د انکار په صورت کې اغي باندې عذابات راغل نو تاسو څه شي. رب کریم وای چې اوس دې ځان ته داسې ونو چې مونږ مضبوطی نه سنه پیدایې. ان خلقناهم یقینا پیدا کړی مونږ دی لره من طین د خټې لازبن منا سلیخناق کینا د خټې سلیخناق کینا آدم علی السلام د خټې سلیخناق نو شو نو مونږ د نطفه نه نو اصل زمونږ د خټې سلیخناق نشو خټې سلیخناق نه پیدا شوی ټوله
بل عجبتا بلکی ته تعجب کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکذیب د دې باندې چې تا ته نسبت د دروغ کیا ته تعجب کې پدې ويسخرون او دی مسخري کیا بک و بکتابک پتا باندې او په کتاب ستا باندې کله کله وګ کې د ستا بیان ته د مسخرو د وجینا نو تو ته شروع شي اغي تا پورې مسخره کیا و اذا ذکروا کله چې پن ورکړې شي دی لره نصيحت ورکړې شي دی لره په قران سره لا یذکرون دی پن ناخلی نصیحت نه قبلیا په دغه ټیم کې هما خلق داسې شته چې نصیحت ورته ورکړي شي په قران باندې نه مني بالکل نه قبلي و اذا راو کله چې وګوري دی آیتن یو معجزه یستسخرون استهزاء غانې کوي په دې معجزو باندې وقالوا ويدي ان هذا نددا دا معجزه الا مگر سحر جادو دې مبین ښکارا بیا داسې وي اذا متنا کله چې مونږ مړ شو یا کله چې مونږ مړ شو وکنا یوسرنا وګرځګو مونږ ترابن خوري وعظام نوړو کې اینا لمبعوثون ایا مونږ خامخا دوباره پیدا کولې شو دا استفهام انکاری یعنی نه پیدا کیږي دا استهزاء به کوله او اباون الاولون یا پلاران زمونږه اچ مخکینی واغبم دوباره ژوند کیږي دا په شکل د استفهام انکاری به نه دی به نشته ژوند کیدل بیا قلت ورتوا یا پیغمبر علی السلام نعم وانتم تاسو چې تبعثون بیا برا ژوند کیږي په داسې حال کې داخرون من صاغرون خوار او ذلیل به په داسې حال کې به دوباره ژوند شي تاسو فانما پس یقین خبر ده د قیامت چې زجرة من رب کریم فرمای صیحه یو چغه ده یو आवाज ده چې نفقه البعث اشپېله ده بعث پورته کېدل او اسرافیل علی السلام به شپېله وهي واحده یو فاذا هم پسناسا په بدی د قبرونو ولال به ينظرون غریبا چې څه امر بکیږي دیتا کله چې د قبرونو نه پاسي قالوا نو وی بدیم دا مشرکان دا کافرن یا ویلنا هاي افسوس هاي هلاکت راشا ام دغه د ټیم نه هاذا یوم الدین دا ورځ د جزا د حساب ورځ دا ملائک به ورته وی په جواب کې هاذا دا یوم الفصل ورځ د قضا د فیصله دا الذي غورز دا کنتم چوي تاسو به په دې باندې تکذبون نسبت د درو کول په دنیا کې کافرانو یا مشرکانو دا غورز د چې تاسو نه منله دا دې راغله رب کریم به فرشتو ته وایو احشر الذين جمع کوي فرشتو هغه کسان ظلمو چې ظلمونه کړي یعنی شرکونه کړي په دنیا کې وازواجهم مع ازواجهم سره د بیبيانو خپلو اچ په شرک کې مړ شوی یا وازواجهم منا سره د هم مثل د دې چې نور مشرکان دي یا وازواجهم منا اعوانهم مددگار د دې چې په شرک کې ور سره مدد کړو اغي هم جمع کړي وما وغبوتان كانوا چودي يعبدون عبادت به کول من دون الله بغیر د الله نغم جمع کیا لکه څنګه چې مؤمنانو تبوي هم وازواجهم في ظلال على الارائك داو بیبیان د دې په سورو کې بوي په تختونو کې بوي تکیا کون کې بوي دلته مشرکانو تو وازواجهم او بیبیان د دې هم جمع کیا داس دغه سي خا وما وغبطان جمع کوي کانو چودي یعبدون عبادت کول من دون الله بغیر د الله نه اے فرشتو رب کریم ورته فرشتو فهدوهم پس برابر کوي دیلرا یعنی بوز روان کوي دیلرا دا ظالمان دا مددګاران دي بوتان دي بیبیانی دي چې په شرک کې مړ شوی دي بوز دیلرا الى صراط الجحیم منا الى وسط الجحیم منز د جهنم ته بوزیا هل ته بوزي رب کریم به فرشتو ته په دغه ټیم کې ویا اول به ورته امر وکي چې بوزي دی جهنم میستا کله چې جهنم ته روان کړي شي رب کریم به ورته وقفوهم ودروي دیلرا دا ډیر زور لري ګوره خام په دغه ټیم کې به ودروي دیلرا دینه تپوس کیږي په صفونو کې به ودرول شي دغه ټیم به د ډیر سختي ټیم انتظار چې دی الانتظار اشد من الموت ډیر سختي به چیغي به وਹੀ چې لا مونږ ته مرګ راول خو د انتظار نه ملره کنورا وقفوا ودروي دي رب کریم به ورته وای انهم یقینا دي چې مسئولون تپوس کولې شي د دینه
ودرېږئ تپوس کولی شي تاسو نه د کلمې په باره کې چې تاسو ولې کلمه نه ویلې په دنیا کې یا د دې اعمالو په باره کې کله چې ودرولې شي ورته به ویلې کېږي دي کافرانو ته ما لکم سچل دی تاسو لا تناصرون لا تتناصرون یو بل سره مدد نه کوئ سچل دی رب کریم د طرف نه اعلان وشي بل هم بلکې دی چې دی اليوم ننرز مستسلمون غاړې خودون کې دی ننرز دی غاړې دی هسې سرونه به ټیټ کړي وي غږ به نه کوي اواز به نه کوي یا روح المانی وي منقادون الى العذاب غاړې خودون کې دی عذاب د الله لرا ننرز خالق ته خو به جواب نه ورکوي په دغه ټیم کې رب کریم ته خپلو کې به په جنگ شي واقبل شروع بشي مخامخ بشي متوجه بشي بعضهم بعضی د دین علی بعض نور ته متوجه بشي خپلو کې به يتساءلون سوالونه وکي یعنی سمن يتلاومون یو بل به ملامت کوي کشران به مشران ملامت کوي خپلو کې به په جګړه انسانان به پیران ملامت کوي چې تاسو مون خراب کو قالوا نو با کشران مشران ہوتا یا انسانان دي شیطانانو ته وای انکم یقینا تاسو چې وای کنتم وای تاتوننا راتلې مونږ لره عن الیمین په قوت سره طاقت سره یمین خلاص ته وای خلاص کې ډېر طاقت وی یعنی تاسو په زبردستی راتلې یعنی په طاقت سره راتلې یا تاتوننا راتلې تاسو عن الیمین بالیمین په قسمونو باندې تاسو به قسمونه خړل په دنیا کې مونږ تبراتلې قالو نو وای به دا شیطانان دي انسانانو ته او دا مشران دي کشرانو ته ما اتیناکم بالیمین مونږ نو راغلی تاسو لپاره په طاقت سره یا بالیمین په قسم سره بل لم تکونو بلکې نو وای تاسو خپل مؤمنین مؤمنان خپل مؤمنان نه وای وما کان لنا ابوی دا شیطانان دا پیریان د انسانانو ته نشته مونږ لره علیکم پتا سو باندې من سلطان سغلبا سزور ورخنو مونږ په دنیا کې پتا سو باندې بل کنتم بلکې وای تاسو قوم یو داسې قوم طاغین من الضالین گمراهان سرکش خپل وای تاسو فحق من وجب واجب شو ثابت شو علینا پمون باندې جميعا پهون باندې قول فیصله کوم ربنا درب زمو کوم فیصله چې رب کریم دي تویلو شیطان ته شیطانو ولا تجد اکثرهم شاکرین تب مندنه کی اکثر د دینه شاکرین رب کریم فیصله وکړه لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين خامخا بز دکم جهنم لره د جنات او د خلقون اجمعين په غونډه باندې نو دا کافران به فحق وجب واجب شو ثابت شو علینا په مونږ باندې القول فیصله قول ربنا فیصله در رب زمونږه ان یقینا مونږ لذائقونا خامخا سکون کې د عذاب یو فاغویناکم پس گمراه کړو مونږ تاسو لرا ان لئن زکچ كنا ومونږ خپل غاوینا ضاللینا گمراه د دیننا مونږ خپل گمراهان یو وو فإنهم پس یقینا دا مشرانو کشران رب کریم فرمای فإنهم پس یقینا دا مشرانو کشران عابدین او معبودین یوم الدین په دغه ورځ د قیامت کې فل عذاب په عذاب کې مشترکون معنا سره شریک بوي ان كذلك یعنی مثل ذلك ان یقینا من كذلك مثل ذلك فمثل ذی نفعل ما سزا ورکو مونږه بالمجرمین مجرمان لرا دغه سي نخري ور باندې کو دي مشرکانو باندې انهم لانهم زکه چې د مجرمان کانو ودي په دنیا کې دا سزا ولې ورکو لانهم زکه چې ودا مجرمان کانو ودي په دنیا کې دا په وخت کې قیل چې ورشي لهم دیتا سبو ورشو قولوا لا اله الا الله او تاسو لا اله الا الله يستكبرون دي بتکبر کول دي مجرمان عن ذلك د لا اله الا الله کلمینا ويقولون ويلبدي په دنیا کې ويقولون ودي په دنیا کې او ويلبي اينا ايمونغا لتاريكو خامخ پر خودون کیول الہتنا مددګارانو خپل ولرا لشاعر د وجد یو شاعر مجنون الیاذ بالله پیغمبر علی السلام ته مجنون ویل چې د یو شاعر د مجنون د وجنه
مونږ د خپل د بوتانو نه واړو دا نشو پرې خو دی رب کریم فرمایي بل جاء بلکې راغلی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بالحق په حق سره وصدق او تصدیق کړی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بل صدق بلکې تصدیق کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم المرسلین درالی گلی شیو رسولانو مخکینی رسولانو اے مشرکانو اے کافرانو انکم یقینا تاسو چه لذائق العذاب خاما خاسکون که دا عذاب الالیم دردناک وما تجزون جزا نشی در کولی تاستا سزا نشی در کولی تاستا الا ما مگر پاغشیزونو بانده کنتم چوئی تاسو تعملون عمل بمو کولو پا دنیا کے الا مگر عباد اللہ بندگان دا اللہ چی دی المخلصین خالص کریشوی چی انبیاء علیہم السلام دی مخلص چی معصومین دی دا گنانا پاک دی بفتح اللام چی راشی مخلص پا زبر سرا مراد تینا انبیاء معصومین چی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چی مخلصین دی پا نجات کی دی دا عذاب نا دی تا عذاب نشی ورکولی ولی گورا چی ولیوی اغا کافر کی دیشی لکا شیخ برسیسا مخی ولیو بیاک لارو ایمان نخلاص شو دا سی بلعام ابن بعورا او نبوت چاہتا ورکڑیشی اس کرده سی هم نشی کی دے نو الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ مخلصین چی خالص کریشی دی اغیب نجات کی دا عذابنا اولائک دا انبیاء چی دی لهم دی دا پر اللہ وی رزق معلوم دے قسم رزق بورتا ورکولی کی رزق معلوم منا رزق معلوم دے ٹیم معلوم دے چی پا اندازہ دا سبی او بیگا حال تا سبی بیگا نشتا خود دسی اندازہ کی بورتا رزق ملاویگی اولائک دغا انبیاء تبا فواکہو منا میوجات بوی وهم دیبا مکرمونا منا عزت منکلی شوی بوی پا تحفو سرا مختلف قسمہ تخفی بورتا ملاویگی دا انبیاء کرام چی دی فی جنات النعیم پا جنتونو کی بوی یا طول مومنان فی جنات النعیم پا جنت کی النعیم دا نعمتونو کی یا خصوصی جنت دا ڈکت نعمتونو دا انبیاء کرام چی دی علا سرورین وی با پتختونو یعنی جالسونا علا سرورین ناس بوی پتختونو بانے متقابلین یو بل سرا مخامخ کی دون کی یا عام مومنان طول جنتیانا یو بل سرب مخامخ ناسی گپ ولگیا یطافو گرزول بشیم پدی باندې علیہم پدی باندې بکأسن پجامنو کی من معین مانا خمر جاریہ داسی ڈک جامون بویچے د شرابون بدکوی د روانو چینونا من معین مانا د روانو چینونا دا جامون بدکوی د شرابو داسی شراب بیضا چی تک سپین وی لذت مانا مزناک وی لشاربینا دا پارا دا سکون کو دیر خون بورتور کئی لا فیها نبوی پدغ شرابو کم غول مانا فساد دا خیٹ درد بنوی دا سر درد بنوی اقل بنبوزی اس درد بنراولی ولا همو نبوی دی عنها دا دی شرابونا ینزفونا مانا یسکرونا چی پا نشا کشی نشا با هم نراولی دی تدادا سے شراب بوی وعندهم دی سرا پری جنت کی جنکی بوی دی سرا و حوریانی وی دا سی حوریانی قاصرات الطرف مانا کوتا استرگی پا مرونو کوتا استرگی پا مرونو یعنی بند نظری بل چاہتا با نگوری یعنی مرونو نا بغیر با بالکل بل چاہتا نگوری سوخ پل خواندانو تا بگوری دمیننا کی جنکو علامت داوی چې لوی نه خیداوی چې خپل خاوند نه بغیر بل چاته نظر نه کیا نو رب کریم فرمای قاصرات الطرف مانا کو تسترګي بوي په مړونو بند نظر بوي بل چاته بنه ګوري دا سه خسته بوي خسته مخونه بعین مانا غټ سترګو ولا بعین وتزکوي دا عرف کې چې کوم خلق وي الکا دا فلانی منا صرف سترگی دی وګوره بس ټول سترگی دی په وجود او اندامونو کې دا د زینت والا شیز دی دا سترگی او کشش والا دا ډیر کشش لري نو ذکر رب کریم فرمای قاصرات الطرف کو تا سترگی په مړونو باندې بن نظر بل چاته بن ګور عین منا
غټ وسترګو والا به دا حوریانې په صفایه کې بداسي کانهن لک چې دام بيض منا اگې وي د شتر مرغه مکنون منا پټ ساتلې شوی مفسرین وایي چې په مارغانو کې شتر مرغ خپل اگې ډېر پټه ساتي او دا ډېر سپین وي نو ځکه دا غي سره تشبيه ورکا کانهن لکه چې دی په صفایه کې بيضن اگې دی د شتر مرغ مکنون منا پټ ساتلې شوی او عبد الله ابن عباس وی مراد د بيض نه یو خاص ملغلره ده